سلامونه ملګرو، په دې ویډیو کې په یو نوې موضوع باندې خبره کوو. نوې ټاپک دی، هغه زموږ سره اپریټر دی. نو په دې ویډیو کې په اپریټر باندې خبره کوو چې اپریټر څه ته ویل شي او اپریټر زموږ سره کوم ټایپ دي په جاوا کې. راځم slide to operator in Java. Operator in Java is a symbol that is used to perform operation, for example plus, minus, multiplication, division, etc. Type of operators: arithmetic operator, relational operator, logical operator, assignment operator. Operator څه ته ویل شي؟ موږ ویلي a symbol that is used to perform operation. اپریټر څه شی دی؟ دا یو سمبول دی چې یوز کیږي. د څه دپاره یوز کیږي؟ د څه دپاره استعمالیږي لپاره د انجام کولو د یو عملیه. یا موږ داسې هم ویلی شو هغه خاص سمبولونه چې یو خاص عملیه ترسره کړي. هغه خاص سمبولونه چې یو خاص عملیه ترسره کړي د اپریټر په نامه یادیږي. اپریټر ورته ویلی شي. داسې هم موږ ویلی شو any symbol that perform an operation is called what? It is called operator. Yeah, a symbol that is used to perform operation is called what? It is called operator. Operator type زمونږ سره څه شی دي؟ arithmetic operator دی، relational operator دی، logical operator دی، assignment operator دی. په جاوا کې موږ نور اپریټر هم لرو چې سټپ بای سټپ یې وایو. اول راځم arithmetic operator ته. arithmetic operator چې دی دا زمونږ سره ریاضیکي operator دی. جاوا arithmetic operators are used to perform addition, subtraction, multiplication, remainder and division. arithmetic operator یا ریاضیکی operator زمونږ سره کوم دي؟ پلس دی، جمع ده، منفي ده، ضرب دی، ریمایندر دی او تقسیم دی. نو زه تاسو ته په هر یو باندې جمع، منفي، ضرب، تقسیم، ریمایندر په دې باندې اگزامپل کار کوم او دا مثال به هم زه تاسو ته کار کوم. نو راځم XClip IDE ته. int x equal to 20 int y مساوي shell plus ته وایم چې system dot out dot println x جمع y. int x shell دی او int y لس دی. نو int زما سره څه شی دی؟ ډیټا ټایپ دی، یو کیورډ دی او x او y وریبل دی او shell او لس دا چې دی کانسټنټ دی. نو ما ورته ویلي چې x جمع y. نو x زما سره څه شی دی؟ shell دی او y زما سره لس دی. نو لس shell جمع لس زما سره څه کېږي؟ 30 کېږي. که زه پروګرام رن کم دا وګورئ 30. نو دا زما سره جمع همدارنګه منفي هم همداسې ده. دلته منفي ولیکئ، یعنی د شلو نه لس منفي کوي. شلو نه چې لس منفي کې څو کېږي؟ لس. دې پر زه ورته وایم چې شل چې دی په لسو باندې تقسیم کا هغه څو کېږي؟ 2 کېږي. 100 روپۍ دی په لسو کسانو باندې تقسیم کا 2 روپۍ هر نفر ته رسیږي. که چیرې تاسو 100 روپۍ تاسو سره دي په لسو کسانو باندې تقسیم کوي نو هر یو کس ته 2 روپۍ رسیږي. نو باقی مانده چې ده ریمایندر، دې ته ریمایندر ویلی شي یا باقی مانده چې ده دې ته مونږ پی سی ډي وایو. خو دې ته پی سی ډي نشي ویلی، پی سی ډي ورته نه وایو په پروګرامینګ کې. په پروګرامینګ کې دې ته مونږ ریمایندر وایو. صحیح ده؟ نو دا مونږ ته باقی مانده چې دا هغه مونږ ته دا مونږ ته باقی مانده ښیي. که زه دا پروګرام رن کم نو دا ما ته باقی مانده 0 ښیي. ځکه دا مونږ ته ځکه 0 ښیي کله چې یعنی 100 روپۍ دی، کله چې تاسو په دا په لسو باندې تقسیم کوئ، لسو کسانو باندې هر نفر ته 2 روپۍ رسیږي او باقي چې دا هیڅ نه پاتې کېږي. نو دا مونږ ته ځکه 0 ښیي. دلته کې ما ورته ولیکل 21. اوس 21 روپۍ دی په لسو کسانو باندې تقسیم کا. اوس باقي مانده ماته څو ښیي؟ 1 ښیي. ځکه هر یو نفر ته 2 روپۍ رسیږي او 1 روپۍ باقي پاتې کېږي. نو دا یو زما سره ریمایندر دی. که زه دا نه ضرب جوړ کړم، اوس که چیرې دا زه بیرته شل کوم، اوس که شل له لسو سره ضرب شي دا څو کېږي؟ 200 کېږي. دا دیم 200. همدارنګه که چیرې دا منفي شي نو منفي خو مونږ کار هم که، خو د شلو نه چې لس لاړ شي لس پاتې کېږي.
راځم سلاید ته. خو په سلاید کې دا اگزامپل همدې ته همدغه په شانتي همدې ته ورته یو اگزامپل به زه کار کوم، بیا برته په دې باندې هم کار وکړم. لس ضرب شل تقسیم شل جمع 50 منفي 40. ما ورته ولیکل چې لس له شلو سره ضرب کا، په شلو باندې تقسیم کا، جمع وسره 50 سره جمع کا او 40 ترې نه بیرته منفي کا. نو د دې جواب څو راځي؟ تاسو ویډیو چې دا سټاف کوئ او ووایئ چې د دې جواب به څو وي. آی تھنک د دې جواب به شل وي. زه به پروګرام رن کړم چې څه وایي، نو دې جواب زموږ سره شل راځي. که زه د سلاید کې کوم سوال چې زموږ سره دی، لس ضرب لس تقسیم 15 جمع 3 منفي 1 ضرب 4 تقسیم 2. که چیرې دا یو زه کار کوم، لس ضرب 15 لس ضرب لس ضرب لس تقسیم 15 جمع 3 منفي 1 ضرب 4 تقسیم 2. که دا زه وګورم، لس ضرب لس تقسیم 15 جمع 3 منفي 1 ضرب 4 2. خو ملګرو دې سوال ته اوس وګورئ، دلته کې ما ورته ویلي چې لس ضرب لس، نو لس چې له لس ضرب شي سل کیږي. اوس که چیرې سل تاسو په 2 باندې تقسیم کوئ، په 15 باندې تقسیم کوئ، شل به شي، او شل سره چې 3 جمع کوئ څو به شي؟ شل. نو دېرشو نه چې یو لاړ شي څو پاتې کېږي؟ دېرش نه یو 22 پاتې کېږي. 22 ضرب 4. که زه 22 ضرب 4 کما، 22 ضرب 4 او بیا تقسیم څو دی؟ تقسیم 2. او اوس دا تقسیم کا په 2 باندې تقسیم 2. دې جواب ما سره 4 راځي، خو دې جواب 4 غلط دی ملګرو. که زه چیرې پروګرام رن کوم، ګورئ زه پروګرام رن کوم، د دې جواب څو راځي؟ دا ګورئ دې پروګرام جواب 21 دی. ولې 21 دی؟ تاسو به دا طریقه ویلې وي چې اول باید ضرب وشي، بیا جمع، بیا تقسیم. تاسو په دې پوهیږئ د بیډماس طریقه باندې یا د بکتسجم طریقه باندې. د بکتسجم طریقه چې دی اول بکتسجم چې دی اول بریکټ کار کیږي، صحیح ده. اول چې دی تاسو باید دې کې بریکټ خلاص کړئ. نو ما سره په دې کې بریکټ څه نشته، کسر تقسیم ضرب جمع منفي. نو دغه بیډماس طریقې باندې دا موږ حل کولی شو. اوس دلته کې اول باید موږ څه وکړو، په دې کې اول زه باید بریکټ خلاص کړم بکتسجم یا بیډماس په طریقې باندې. دلته زما سره بریکټ شته نه، کسر زما سره شته، کسر هم څه نشته پکې. بیا چې دی نو بیا چې دی تی تقسیم دی، نو تقسیم زما سره اول به چې دی تاسو به لس تقسیم کوئ په 15 باندې، دا نور به په خپل حال پرېږدئ. لس به په 15 باندې تقسیم کوئ 2 کېږي، او دلته کې به راشئ 4 به تقسیم کوئ، دا به داسې شي. دلته کې دا اولنی لس چې دی دا لس به په خپل ځای پرېږدئ، ضرب به ولیکئ، ضرب، او لس چې تقسیم کې په لس چې تقسیم سي په 15 باندې نو څو کېږي؟ 2 شو. او جمع به په خپل حال ولیکئ، جمع 3 منفي 1 به هم په خپله ولیکئ. نو 4 تقسیم کا. اوس 4 چې په 2 باندې تقسیم کې څو کېږي؟ 4 چې په 2 باندې تقسیم کې 2 کېږي، نو ضرب 2. صحیح ده. اوس چې دی د ضرب نه پس باید څه وشي؟ بکتسجم. نو اوس به جمع کار شي. نو زه د لس په خپل حال ولیکم، لس د ضرب سره هم په خپل حال پرېږده. نو 2 جمع 3 څو کېږي؟ 15 کېږي. 15 منفي 1 او ضرب 2. صحیح ده. اوس د جمع نه پس اوس منفي ده، نو جمع نو اول ضرب کار نه کړل کې د دې کې اول باید ضرب کار کړی شي. ضرب دی بیا جمع ده، صحیح ده. نو دا څه کېږي زما سره؟ لس چې له 2 سره ضرب شي 6 شو،
نو جمع په خپل حال ولیکه، جمع منفي یو او دا منفي په خپل ولیکه او یو ضرب دوه چې دی دوه کیږي. صحیح ده. اوس دلته کې اوس چې دی اول به جمع کار کوي نو دا زما سره څو کیږي؟ شل جمع درې دېرش کیږي. دېرش به ولیکې دوه، په اخر کې زما سره منفي ده نو له دېرشو نه چې دوه لاړ شي یویشت پاتې کیږي. نو دا وګورئ که زه دا اوس لرې کړم، اوس خو به انشاءالله تاسو پوه شوي یاستئ د بکتسجم یا د بکتسجم یا د بیډماس طریقه باندې دا موږ حل کولی شو. نو که زه پروګرام رن کړم نو دې جواب هم زما سره یویشت راکوي. دا د بیډماس طریقه چې تاسو زمانو په هغې باندې تاسو ښه پوهېږئ، بیډماس یا د بکتسجم طریقه باندې دا موږ کولی شو چې دا حل کړو. نو دې جواب زما سره یویشت راځي. دغه کوم مثال چې ما په سلاید کې درکړ. که ملګرو چیرې ستاسو دا سلایډونه فکر وي د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ، کولی شئ دا سلایډونه له هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. لینک یې د ویډیو ډسکرپشن کې شته دی. دا سلایډونه زه د ویډیو ډسکرپشن دا زه اپلوډ کوم او د ویډیو ډسکرپشن کې درته لینک درکوم، د هغه ځای نه کولی شئ تاسو دا ډاونلوډ کړئ. ورپسې زموږ سره اریتمیټیک اپریټر یو بل اگزامپل دی. دا اگزامپل به تاسو هوم ورک شو، دا تاسو کار کوئ. د همدې په شانتې یا د همدې ته ورته یو اگزامپل به زه تاسو ته همدغه شان یو اگزامپل به زه کار کوم. دا اگزامپل موږ اوس کار هم کو آینټي ایکس او وای په نوم باندې، خو زه دلته کې دی پر زه ورته ا او بي دی نو زه ورته ا او بي واخلم. آینټي بي ایکول ټو لس، دلته ورته وایم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ لین A جمع B. که زه دا پروګرام ران کم A جمع B څو کیږي؟ 30 کیږي زما سره. نو زه دا کاپي کوم، کنټرول C کنټرول V صحیح ده. راځم دلته ورته وایم دا ماته تقسیم کا، دا چې دی ضرب کا، او دا یو چې دی دا ماته ریمایندر او دا هم منفي. که زه دا پروګرام رن کم اول ګورئ ملګرو A جمع B، A تقسیمی B، A ضربی B، A باقی مانده B او A منفي B. نو که زه دا پروګرام رن کم نو ماته داسې راکړه 10 2 200 صفر لس. نو په دې تاسو وایئ چې دا به شی وي. نو د هغې دپاره زه دې ځای کې وایم چې A جمع B مساوي صحیح ده. دلته ته بیا A وایم، یا زه ته دې بل خوا ته لیکم، دې طرف ته ورته لیکم، دلته ورته وایم چې A جمع B صحیح دلته ورته وایم مساوي. زه دا پروګرام ران کم، دا وګورم 30 A جمع B دا 30 کیږي. دا بل به هم زر ته وکړم، دا نور ملګرو تاسو وکړئ صحیح ده. دلته ورته وایم A تقسیمې B، A چې په B باندې تقسیم شي څو راځي؟ نو A جمع B 30 کیږي او A چې تقسیم کې په B باندې 2 کیږي. نو دغه درې چې دي دا هم ستاسو هوم ورک شو، دا تاسو د سره کار کوئ. او دا اگزامپل چې دی همدا اگزامپل هم تاسو کار کوئ. ورپسې زموږ سره لاجیکل اپریټر دی. لاجیکل اپریټر څه ته ویلی شي؟ زه ویډیو لینث ګورم، که چیرې ملګرو ویډیو اوږدیږي نو زه همدې ځای کې ویډیو سټاپ کوم، نو په بله ویډیو کې انشاءالله په لاجیکل اپریټر باندې کار کوو.